بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جمعیت علماء اسلام ضلع بونیر د مجلس عاملې او د تحصیلونو د عمراو نظماو د هغې یو مشترکه اجلاس وشو. سبا نابله ورځ 14 اکتوبر باندې پېښور کې مفتي محمود رحمت الله علیه په یاد کنفرانس دی. د هغې دپاره د تیاریانو جایزه واخیستلی شوله. په کارګزارۍ کې دا خبره مخې ته راغله چې د تحصیل جماعتونو د هر کلي د یونټ او د تنظیم د ملګرو سره اجلاس کړی دی او بیا د هغې نه وروستو هغوی ملګرو له د ګاډو انتظامات کړي دي. نو دې سلسله کې ټولو ملګرو ته دا هدایات ورکولی کېږي چې د 14 اکتوبر د هفتې په ورځ باندې به انشاءالله العزیز زمونږ چې څومره هم د نوي PK 25 قافلې دي د هغې کې تحصیلي سلارزي دی، تحصیلي ډګر دی او تحصیلي ګدیزي دی، هغې به راځي او د تختبند په لار باندې په سواړۍ کې د شریف مولانا صاحب مدرسه سیدنا عثمان غني رضی الله عنه هغه ځای نه به زمونږ قافلې هغه ځای ته به راغونډېږي. د PK 26 د چغرزو او د ګاګرې چې څومره هم زمونږ قافلې دي هغه به ټولې زمونږ دې ضلعې دفتر ته راغونډېږي. سحر 8 بجې هغې به دلته د دفتر ته راځي او د دې ځای نه به 9 بجو ته ځان را رسوي مدرسه سیدنا عثمان غني ته. هلته به 9 بجو له ټول ملګري ټولې قافلې هلته به راغونډېږي انشاءالله العزیز او د هغه ځای نه به بیا موږ مخ په وړاندې خپل سفر شروع کوو. د مندړ ملګري چې څومره دي د امازو ملګري هغوی به د جوهر علي خان اډوکیټ پمپ ته پامبیله کې هغې ته به راغونډېږي او د هغه ځای نه به انشاءالله العزیز زموږ سره په قافله کې شریکېږي. د تحصیل خودوخیل ملګري دا به په موټروی باندې موږ ته به انټرچینج باندې انشاءالله انتظار کوي او هغه ځای نه به زموږ سره په قافله کې یو ځای کېږي او یو ځای به موږ ځو انشاءالله العزیز. دې سلسله کې د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د طرف نه د فلسطین د مظلومه مسلمانانو سره د یکجهتۍ دپاره او هلته چې کوم طوفان الاقصی د مجاهدینو د هغې اپریشن شروع دی د اسرائیلو خلاف، د یهودیانو خلاف، د صهیوني افواجو خلاف، د هغې سره د اظهار یکجهتۍ دپاره سبا د جمعې په ورځ باندې په ټول پاکستان کې د یکجهتۍ اعلان کړی دی. نو زه د ټول بونیر چې څومره هم زمونږ د مساجدو خطبه کرام دي هغوی ته دا اپیل کوم، درخواست کوم چې سبا د جمعې تقریر هغه د بیت المقدس په حرمت باندې، د هغې په تحفظ باندې، د هغې په اهمیت باندې د فلسطین د مسلمانانو سره د اظهار یکجهتۍ دپاره هغه ورکړي او ورسره اجتماعي دعاګانې د فلسطین د مظلومه مسلمانانو دپاره او د هغې تکړه مجاهدینو دپاره هم وکړي. او د هغې نه علاوه د خالي په ورځ باندې چې کله زمونږ قافله سحر 9 بجې د مولانا شریف صاحب د مدرسه سیدنا عثمان غني رضی الله عنه نه روانېږي نو موږ به د یو مارچ په شکل کې پیدل ټول ملګري د قافلې ټول شرکا دا به د فلسطین سره د اظهار یکجهتۍ دپاره د قیصر ولی خان په چوک باندې ورتېرېږو او د چنار تر پوله پورې به انشاءالله العزیز دغه زمونږ د هغې په فلسطین په حق کې او د هغې مجاهدینو د هغې په حمایت کې د هغې دپاره به انشاءالله العزیز زمونږ یو پیدل مارچ دا به ترسره کېږي او د هغه ځای نه به انشاءالله بیا ملګري خپلو ګاډو ته خیږي او مخ په وړاندې به خپل سفر جاري ساتو. په سوونو تعداد کې به ګاډي وي او د زرګونو په تعداد کې به انشاءالله العزیز شرکا وي. یو ډېر لویه عظیمه جذبه باندې د مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه هغه عظیم علمي او سیاسي خدماتو ته د خراج تحسین پیش کولو دپاره زمونږ ملګري هغه تکړه دي، چمتو دي، بیدار دي او انشاءالله العزیز دا بونیر خلق دا به چې کوم دی نو د هفتې په ورځ باندې زموږ سره په دغه کې مرسته ملګرتیا کوي. جزاکم الله احسن الجزا.